اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وړاندې ترغیب او قتال او تیاری د قتال ته چې تاسو د خپل مخالفینو ستاسو دشمنان د الله دشمنان د هغې دپاره خپل کوشش باندې خپل ځان تیاری وکړئ. هغه که ستا بدن دی او که ستا مال دی او که اسلحې دي. او بیا چند مثالونه مو د هغې ذکر کول چې پیغمبر علیه السلام د تیاری متعلق څه فرمایلي دي. همداسې صحابه و حضراتو هم په دې تیاری باندې څومره خپل مال لګولی دی. د هرې غزا خپل خپل حالات دي. یوازې تبوک موقع باندې چې پیغمبر علیه السلام تبوک غزا ته روان دی د رومیانو سره مقابله ده، چونکې دا مزل کافي لرې دی او وسایل نشته، یو عظیم الشان فوج سره مقابله ده. نو ځکه پیغمبر علیه السلام علی الاعلان د تیاری دپاره امر وکړ او بیا د هغې دپاره وسایل جمع کول هم شول. بیا هر صحابي نبی کریم علیه السلام ترغیب ورکوي. حضرت عثمان ذیالنورین پاڅېده وایي چې سل اوښان او د هغې چې څومره ساز و سامان لګي دا ټول په ما. بیا نبی علیه السلام ترغیب ورکو. بیا پاڅېده چې 200 اوښان د هر څه سره دا په ما. بیا نبی علیہ السلام بیان کو پاسې د 300 اوښان دا پما داسې روان د 600 ته ورسېد. همداسې ورسره اسونه. بیا نبی کریم علیه السلام وفرمایل د دې نه بعد که عثمان نور عمل نه کوي دا ولا بس. بیا پیغمبر علیه السلام چونکې فوج ډېر زیات دی ملګري او وسایل نشته، ترغیب چې د چا څونه وس کېږي. نبی علیہ السلام په منبر ناست دی. حضرت عثمان په نستوړي کې 1000 دینار اچولی دي. دا 1000 دینار دا د یو انسان خونبها قیمت دی. یو انسان د بل د لاسه قتل شي د هغه دیت 1000 دی. دا دومره روپۍ دي. پیغمبر علیه السلام په لمن کې واچولې او دا روپۍ اړولې راوړولې. الله زه د عثمان ناراضي مته ته راضي شي. که عثمان د دې نه بعد نور عمل نه کوي دا ولا بس. که داسې نور وګورې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه 4,000 روپۍ راوړې. څه دې پرېښودل؟ وایي چې هر څیز مې نیم کو، نیم مې خپلو بچو ته پرېښوده، نیم مې الله دپاره راوړ. پیغمبر علیه السلام وفرمایل الله دې دا قبول کړي او هغه کې دې د الله برکت واچي. حضرت عمر هم داسې نیموالی کړی. ابو بکر صدیق صاحب تمام هر څه پیش کړي دي. یو بل صحابي دی هغه د پیغمبر علیه السلام چې ترغیبات واورېدل سوچ یې کوو هېڅ هم نشته په کور کې، هېڅ هم نشته چې راوړي. لاړ د یو یهودي غیر مسلم د هغه باغ دی. لکه دا باغ دی نو بکې ولې نو بکومه دا چې کوم دی څونه باندې بس دا به د سهار نه مازدیګره پورې اوبه راوباسي بیا به تعالی 100 کجورې درکړم. او ته یې ټیک دی چې بس سهار نه شروع شه د مازدیګر ماښامه پورې 2 غونډه ورځ ډېړې وکړه. هغې وله 100 کجورې ورکړې. 3.5 کیلو کجورې وي کور ته یې راوړې نو هغه یې نیمې کړې، نیمې خپلو بچو ته واچولې او نیمې چانده کې راوړې پیغمبر علیه السلام. بیا ورته غونډه خیسه وکړه. پیغمبر علیه السلام هغه راواغسته دا چې څومره کجورې راغلي په هغو باندې وشیندلې. دا د دې حضراتو داسې بې مثاله خلوص او محبت.
دا هغه تیاری مسائل چې الله ترغیب ورکو تاسو تیاری وکړئ وړاندې د قتال او د جهاد مسائل بار بار دی وی دا د انسانانو قتل مقصد نه خاریه اورانول مقصد نه فسادونه پیدا کول مقصد نه بلکې د فساد ختمولو ذریعہ ده عمده وجه ده چې کله دا غیر مسلم وګړي رجی مصالحت کو الله فرمای او کو سره مصالحت وان جنحوا للسلم کدوی میلان کی مصالحت نو الله فجنح لها تم ته میلان کو سره مصالحت د بعض علماء او حضرات تحقیق دا د حسن بصری د قتاده صاحب د دوی فرمای غیر مسلم سره مصالحت نه کې او دا مصالحت منسوخ ده اکرمه صاحب دوی قائل دي په دې چې دا منسوخ ده وجه ذکر کوي وړاندې سورته توبه کې مضمون روان دی الله فرمای فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم چې کوم ځای تاسو دا مشرکین بیا مو ځای قتلوي شي بس هغه نه قتل له صلح پکې نه لیکن بل طرف ته جمهور مسلمانان فقها مجتهدین هغه وی جایز ده صلح ټیک د کولش وجدار چې دغه آیت چې فقتلوا المشرکین عمده سے تعمیم باندې خو نه ده ډېر مشرکان داسې دي چې هغه نشي وجلی بوډا د مشرک نشي وجلی ښځه د نشي وجلی ماشوم نشي وجلی چې سودی ورانی نه کوي چې کم دی دا نشي وجلی همدارنګې هغه غیر مسلم چې هغه د مسلمانانو په ملک کې د مسلمانانو سره اوسیږي شریعت کې دی ته ذمیان وایي غیر مسلم د مسلمانانو سره اوسیږي دا نشي وجلی هغه داسې محفوظ دی لکه څنګه چې مسلمان محفوظ دی نو پته لګي صدا سے مشرکان غیر مسلم هغه ته اسلام دې لوی تحفظ ورکړي خو صرف هغه کس چې د اسلام مقابل کې ولاړ دی دغه د لپاره مسله نو چې هر کله دا دومره مستثنا دي نو دا مسله چې هر کافر مرګ نه دی هر کافر وجنه نه لہذا که صلح وسره کین هم کولی شي بیا د پیغمبر علیه السلام او د صحابه او عمل ډېر راغلی مصالحتونو کې نبی کریم علیہ السلام پشپغم کال د مکه والا سره مصالحت کړي دي لس کال به جنگ نکو حدیبیه واقعات دی ویل پیغمبر علیہ السلام خیبر کې بالکل غالب سقلونه واغستو یعنی سکلی فتح کړه بازی کړي د سم چاغه پاتو هغه چاپیر ته پیغمبر علیہ السلام ملګری ته دی رجی مصالحت کو پیغمبر علیہ السلام ټیک دا دې سره مصالحت کړ نبی علیہ السلام لا دلته په خیبر دی پدک والا جواب راولې ګو یره چې موږ سره مصالحت کو نبی علیہ السلام سید وادي قرا والا اغوی نسمد النبی علیہ السلام چې دوی نوزګار شو پاوی په سلاړ روزانه به سحر مقابله ته نبی علیہ السلام به دعوت ورکو ایمان راوړي مجنګي تبا کېږي ورځ دوا درې مقابله وکړه په درې مرزو ته پته ولګېد چې کار نه کېږي رجی وصلح کو نبی علیہ السلام وسیم د سره کو خیبر واغسته شو خیبر تمام د دین رستو دغه خیبریان بیا رجی داسې کار وکړه چې تاسو فارس واغسته مو سره مصالحت وکړه دا پټي او دا بابونه مونږ ته حواله کړه نیم بستاسو نیم به منګي مونږ پکې کار کوو نبی علیہ السلام ته صحیح ده بس والی تاسو پکې کار کوي نیم پیداوار تاسو نیم زمونږ وګور اورانی بنه کوي کله مورانی وکړه په کټیم به مو باسم به روس اورانی شروع کړ بیا عمر صاحب وشړل دا سه مختلفو بوکو پیغمبر علیہ السلام صلح کړی دي احزاب په موقع باندې د کافرانو غون په وجونه تاو دي نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پټ دغه غطفانیانو دا ډېر جنگجو خلکو قبیله دا ابو سفیان د ځان سره راوستي د دوی نواب د عیانه ابن حسن هغه پسې کس ولګو پټې ته رابل کو دویم نواب د حارث دایته عمر رابل کو دوه ملکان راوستل او پیغمبر علیہ السلام د هغه سره پټ مصالحت خبره کوله چې دوی خپل فوجونه د ابو سفیان د ډلې نه وبرسل په دوی کې به تفریقه راشي د دې زور بکی نو دا د جنگ طریقې دي د مخالفینو سره
نو ته نبی علیہ السلام او فرمایل تاسو خپل فوجونه به وباسئ د دوی نه او د دوی سبایکاټو کوي ځای واپس شي د مدینه منورې چې څونه پیداوار دی 3 حصہ به تاسو له درکړم هغوی رضا شو ټیک ده پیغمبر علیہ السلام تاسو رضا شو صبر وکړه چې زه خپل ملګرو سره مشوره وکړم که زما ملګري مني نو بیا ټیک ده پیغمبر علیہ السلام دوه قبیلې چې کوم د انصارو دي خزرج او اوسیان د دوی ملکان راوغوښته سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده دا ټول قصه ورته وکړه سعد ابن معاذ نوجوان الګ دی ویل الله پیغمبر د الله حکم دی الله داسې وایي ستاسو حکم دی چې داسې وکړه که الله داسې وایي او ستاسو حکم موږ ته منظور دا خو درې مې سره چې ونډوله ورکړه ټیک ده او کنه د الله حکم نه ستاسو حکم نه صرف په موږ یریږي چې مدینه باندې سخته ده کافران تو دی زمونږ نه د حال نه خفه یریږي نو بیا موږ صلح ته نه یو تیار دوی زمونږ د جهالت په زمانه کې چرته کجوره نه ده خوړلې اوس خو موږ مسلمانان یو اوس بره څنګه کجوره خوري مسافر راشي په لاره ځي ورکوو بله مېلمستیا یې کوو خو په داسې زور باندې چې کوم د یوه کجوره هم نه ورکوو زمونږ او دوی په منځ کې به توره فیصله کوي دوی پوه شه ورشي نور دې هم راولي په توره به ورسره جنګېږي پیغمبر علیہ السلام خوشحاله شو دی ته یې ویل زه پاسه زما ملګري نه مني پاسه دغه مصالحتونو سورت آل عمران کې دی وی نجرانیان راغله مباحثه خبره وشولې خبره مباهله ته لاړه بیا هغې د مباهلې نه وتښتېدل د هغې نه بعد درخواست وکړه یاره چې صلح کړو پیغمبر علیه السلام یې ټیک ده بس تاله به موږ په کال کې 2000 جوړې درکوو نو یو زر جوړې به یو میاشت کې درکوو شپږ میاشتې بعد به بیا 1000 جوړې دله درکوو 2000 جوړې کپړې به دله رالیږو نبي علیه السلام ته صحیح ده دا هر یو چې درخواست د مصالحت کړی نبي علیه السلام ته مخ نه دی ګرځولی بیا دوی غداریانې کړي دي همداسې صحابه او حضراتو حضرت عمر مختلف مصالحتونه کړي دي دارنګې نور حضراتو د عجمیانو سره نو دې وجې نه د مسلمانانو حاکم دپاره اختیار دی که په صلح کې د دپاره خیر معلومیږي وکړه ورسره صلح رومیانو سره حضرت معاویه صلح کړې وه نو د دې وجې نه دا جایز و ان جنحو کدی میلان کوي جنحو دا د جناح نه راوته جناح وزر ته وایي نو وزر یو طرف وي نو طرف باندې انسان مایل وي نو کدی میلان کوي لسلم صلح ته غواړي چې مصالحت وکړي الله فرمایي فجنح لها تم میلان وکړي صلح ته او سره وکړه صلح اوس کبي تا سره صلح وکړه ته خو معاهده باندې ولاړې خو اسې نه چې دوی دوکه وکړي په دې منځ کې ځان تیار کړي او اچانک د باندې حمله وکړي نو الله فرمایي وتوکل علی الله توکل کوه په الله باندې انه بشک الله والسميع العليم دا الله اوریدونکی دی او پوهه دی لہذا الله باندې توکل کوه نو دا الله ذمہواری واغسته د دې مثال داسې دی لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام به ابتدا کې ځان لپاره څوکیدار به ودرېدو الله حکم راولېږه والله یعصمک من الناس الله ته وفرمیل زه به د انسانانو نه ستا حفاظت کوم پیغمبر علیه السلام څوکیداري ختمه کړه الله زما ذمه واغسته څنګه چې نبی علیه السلام څوکیداري ختمه کړې وه الله ذمهواري اغستې وه دا د پیغمبر خصوصیت دی همدارنګې دا هم خصوصیت دی صلح وکړه الله ذمهواري واغسته صلح کوه چې د چا سره کوي او هغې غداري کوي زه د ذمهوار یم دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت دی چې الله له ذمهواري واغسته دا د نبی علیه السلام شان چې ذمهوار الله دی اوس نور مسلمانان که صلح کوي نو کولی شي وګوره دا خبره د هر یو سره نشته تعالی الله عقل درکړی دنیا کې اوسېږي چاپیریال حالاتو په دې غونډو به نظر کې یره چې صلح څنګه ده دا مخالفین خو ورانې نه کوي چېرته اچانک خو حملې دپاره ځان نه جوړوي د دې نه به ځان خبرې ته به خپل ځان ښیښ ساتي او خپل ځان به چې کوم دی کنټرول کړي د مخالف به څاري بیا وسایل او چې کوم مسلې مخې ته راشي الله باندې به اعتماد کې خو دا ټکی چې صلح دې وکړه او ګینې الله به دې ساتي او بېغمه کښېنه دا صرف د پیغمبر خصوصیت دی
بل به داسې بېغمه نه کښېني، هغه به حالاتو ته ګوري، هسې نه چې د سره دوکه وکړي. انه بشک الله پاک هو السمیع العلیم، اورېدونکی او پوهه دی. وان یریدوک دوی اراده کوي ان یخدعوک چې تاله دوکه درکړي، صلح در سره کوي خو مقصود یې دوکه ده. الله فرمایي فان حسبک الله، بشک ستا دپاره کافي دی الله. هو الذي الله هغه ذات دی ایدک چې تی مضبوط کړی بنصره په خپل امداد. الله ستا دپاره کافي دی، ستا امداد یې کړی د هغه مکې نه روان او مدینه هره موقع باندې. کافرانو څومره چې کوم دی غټ غټ پروګرامونه جوړ کړه د قتل متعلق، پیغمبر ته نه الله خلاص کړه. کوم ځای کې چې کوم دی ناست دی په سر ورته ولاړ دي، الله یې حفاظت وکړو. بدر واقعات د یو یو ټکې ووایي چې هلته الله د خپل پیغمبر څنګه امداد کړی، داسې د احزاب او داسې چې کوم دی د احد او بل. الله وایي زه ستا دپاره کافي یم. وبالمؤمنین، او په مؤمنانو باندې. دا بالمؤمنین دیتا کلام عطفیه وی، دا په بنصره باندې هم عطف کوي شي او حسبک په دې کې باندې هم عطف کوي شي. کچری بنصره لاندې شي نو بیا معنا دا ده فإن حسبک الله، بشک کافی دې ستا دپاره الله. الله ته مضبوط کړي بنصره په خپل امداد، الله دله امداد وکړو. وبالمؤمنین، په مؤمنانو باندې ته مضبوط کړي، الله په خپل مضبوط کړي، په مؤمنانو یې مضبوط کړي. بنا په دې د پیغمبر چې کوم ملګري مهاجر انصار، دا ستا داسې یوه ډله ده چې الله ته په دې مضبوط کړی. بیا څه حضرات فرمایي چې دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په شان کې. عبدالله صاحب فرمایي حضرت عمر چې کله مسلمان شو نو موږ 33 کسان سړي مسلمانانو دې نه مخکې او 6 ښځې مسلمانانې وې. دا ټوټل یو کم 40 کسان داسې چې دا په اسلام مشرف وو. او بیا 40 وا مسلمان مشهور قولدار چې حضرت عمر ایمان راوړو. او د عمر صاحب د ایمان د مخکې موږ په حرم کې مونځ نشو کولی، چا په خپل کور کې پټ پټ بکو. او چې کله عمر صاحب مسلمان شو د یو پسې وګرځېدو، یو کافر پسې ورغی، ورته وټکوی راویست، لکه ته راوځې څه وې زه مسلمان شویم. هغه ورته مړه دا کېدی نه شي، کېدی نه شي څنګه زه مسلمان یم. هغه به دې استلاړ ورپسې باندې مړه خپل کار کوه. دا وجه وه چې عمر صاحب مسلمان شه، خلاص دی څوک ورته څه وایي نه. سوچ یې وکړو چې د خلکو د اسلام دپاره سوله ور ټکول خو عمر ته ته هېڅ هم څه ونه دی. دا څنګه اسلام دی؟ نو په خپله پسې لاړ، د یو پسې لاړ شي، د بل پسې ان ابو جهل پسې ورغی، ورته وټکو راویست. عمر ولې وایي زه مسلمان شوی یم. یاره جي دا خو زما امید نه دی چې ته مسلمان شوی، زه مسلمان شوی یم. غوږ ورته کړه زه کلمه مسلمان یم. ابو جهل ته روان شو، ورپسې باندې داسې یو پسې. نو دوی دې وخت ورته څه ویلي نه دي. بیا چې سهار دی حرم ته راوتو نو بیا دا غونډو ته جمع شوي دي. نو بیا یې دومره جنګ کړی دی چې ده یې هم خټه کولی دی او ده نور خټه کولی دی. بیا یې خصم جنګ کړی دی. او بیا پیغمبر علیه السلام ته وی دا ته د الله پیغمبر حق نه ولې نه، دا اسلام حق دین نه دی، ولې نه کوټو کې سره عبادت کوو، بهر راوځو وتې نو شو د خلکو خطره د راځي. زه مخکې روان یم، څوک د نر بچې مخې ته دې راشي. عمر صاحب مخکې شو، مسلمانان ورته شو، حمزه پسې دی بل سیټ ته شو. یو پهلوان مخکې دی او بل پهلوان پسې وروسته دی. دا نور حضرات یې په دې منځ کې روان دي، حرم ته بوتلو، دلته لمونځ کوئ. عبدالله صاحب فرمایي دا حضرت عمر چې په ښکاره باندې موږ عبادت وکړو، دې نه مخکې موږ نشو کولی. بس داسې بې وقوفه نور مې چې هغه 10 سړي پسې هم خبرې کوي، چا دام نه دی پرېښی، بل هم نه دی پرېښی. هغه بکواسونه، هغه خرافات. او عجیبه افسوس دی چې دنیا ته الله ډېر پیغمبران رالیږلي، د هر یو امتي نه چې تپوس کې مثال په طور داسې ووایي د حضرت موسی علیه السلام څومره امتیان دي، یعنې په دې ټولو کې اوچت امتیان یې څوک دي؟ نو دا غونډ به مني چې هغه امتیان یې اوچت دي چې کوم د موسی علیه السلام په څنګ کې ګرځېدل، دا غونډ اوچت خلک.
وروسته به خلکو ایمان راوړي خو هغو ته خو نه رسېږي. تپوس وکړه د عیسی علیه السلام ملګري په ټولو کې اوچت کړي، هغه ملګري اوچت دي چې چا د عیسی علیه السلام پر څنګ کې ګرځېدل. او د دې امت ډېر بې وقوفه روافض شیعهګان دی وایي د پیغمبر چې کوم دی په امتیانو کې شري خلک هغه چې د پیغمبر په څنګ کې ګرځېدل. دا دونه بې وقوفه خلک دي. الحمدلله من مسلمانان اهل سنت عقیده د نجی دا اوچت خلق دي، دا د عدل والا خلق دي. نو په دې موقع ته الله وفرمیل ما ستا امداد وکړو په مؤمنانو مې دله وکړو. او دویم چې دا بالمؤمنین دا په حسبک د کبر عتب شي، نو بیا معنا دا ده فإن حسبک بېشک ستا دپاره بس دی، دارنګې او بالمؤمنین مؤمنانو دپاره بس دی. نو څوک وله بس دی؟ الله. ستا دپاره الله کافي دی، مؤمنانو دپاره الله کافي دی. اوس الله د ستا او ستا د مؤمن غونډو دپاره کافي شو. د الله هغه کفایت یو مثال دا دی وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، الله محبت واچو مابین دړونو د دوی کې. د اسلام نه وړاندې هر سړی د بل سره په بغض او په حسد او په کینه کې. د مدینې منورې دا دوه قبیلې وې، دا تربوران دي، دا چرته ورمې په خوا تېره شو، هغه ته به قیله به ورته وې. دا د قیلې بچي دي، دا یوې اوس دی او بلې خزرج دی او د دې نه قبیلې جوړې شوې. او په خپل منځ کې 100 کاله دوی جنګېدلي دي، اقا شانتې دشمنیانې وي. الله وی دا دومره کلکې دشمنیانې پکې وي که تا دوی منځ کې مصالحت کوې چې یاره دا جرګه مقرر کړو چې مصالحت یې وکړي، لکه د دې خلکو خبره ومنه اخر ته څونه شی غواړي چې درکو دره وایي که دومره څیز ورکړي چې دا غونډه دنیا کې څه دي او دا راجمع کړي او تا دله ورکولی که نه هغه صلح نه کولی. په دې دنیا کې چې څه دي او ترې راواخلې د یو فریق له دې ورکولی چې دا واله صلح وکړه، دا صلح ته نه تیار د یو بل نه په دومره نفرت کې. الله وی دا خو زما احسانو چې ما دوی سم کړه، ستا ملګري مې جوړ کړه. حدیث کې راغلی دي د بندګانو دالونه د الله د دوه ګوتو په منځ کې دي، کم طرف ته وغواړي هغه طرف ته واړئ. دې منځ کې دشمنیانې وي، لونه د الله سره دي، هغه دشمنیانې کټ کړه او محبت ته راواړوئ. بیا هغه محبت چې تاسو څومره واقعیت د هغه همدغه اوسیان دي، خزرجیان دي، چې د یو بل فرق پته هم نه لګي چې دا پکې کم دی. پرون دشمن او نن هغه چې د ځان نه چې کوم د هغه سره محبت او مینه چې الله وی دا زما خوښوه. نو محبت یې واچو مابین دړونه دوی کې. لو انفقت که تا خرج کړي وې ما فی الارض، هغه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول، په دې ځمکه کې چې څومره سره او سپین او څومره سدي دا غونډ تا راغستې وې او د دوی منځ کې د جرګه او صلح کړي وې، دا واله خو جوړه وکړه. ما الفت بین قلوبهم، الله وی تا به محبت نو اچولی مابین دړونو دوی کې، په دې صلح نه کولی، دا په دومره نفرت کې. ولكن الله، لیکن الله الف محبت واچو بینهم د دوی په منځ کې. دا د الله خوښه وه چې ډېره صلح ته واړول. انه بېشک الله عزیز غالب دی، چې څه کوي د الله حکم څوک نشي رد کولی. دا یې غلبه وه چې ډېره یې سم کړه. حکیم حکمت والا دی، په دې کې د الله حکمتونه. وان جنحوا للسلم، که دوی میلان کوي صلح ته فجنح لها، تم مایل شه صلح ته. وتوکل علی الله، توکل کوه په الله باندې. انه بېشک الله هو السمیع العلیم، اورېدونکی او پوه دی. وان یریدوا، که دوی اراده کوي ان یخدعوک چې تا له دوکه درکړي، فإن حسبك الله، بېشک ستا دپاره کافي دی الله. هو الذي، الله هغه ذات دی ایدک چې تی مضبوط کړې بنصره په خپل امداد، وبالمؤمنین او په مؤمنانو. والف، الله محبت واچو بین قلوبهم په مابین دړونو د دوی کې. لو انفقت که تا خرج کړي وې ما فی الارض، هغه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول، ما الفت تا به محبت او الفت نو اچولی بین قلوبهم په مابین دړونو د دوی کې. ولكن الله، لیکن الله الف بینهم محبت واچو دی په منځ کې. انه بېشک الله پاک عزیز غالب دی، حکیم حکمت والا دی. الله ته رضا شي، زموږ ویل اورېدل ستا رضا ژوند زندگی الله په خپل دین ښایسته کړي، د قرآن د سنت په تعلیماتو ښایسته کړي.
مونږ ته عمل نصیب ته زمونږ رضا شي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله